أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مالک یوم الدین پورے خبر شوا چې دا د لفظ د الله یو بل صفت ده او دلیل عقلی ده، ځکه چې د دې صورت دعوه دا چې ټول صفتونه د خدای توب صرف یو الله لري دي. په دې باندې بیا دلایل وایي. ځکه صفتونه د خدای توب یوازې هغه لره دي چې هغه رب العالمین ده. کم ذات چې د پالنې سیزونه پیدا کوي او بل څوک نشي پیدا کوله، او کم ذات چې پالنه کوي او بل څوک داسې پالنه هم نشي کوله. د پالنې د پاره چې د څومره سیزونو ضرورت ده، اسمانونه دي، ځمکه ده، سپوږمۍ ده، غلی دي، بوټي دي، اوبه دي، خوراکونه دي، سبزیانې دي، دا هم یوازې هغه پیدا کوي، بل څوک نشي پیدا کوله. نو چې کله دا عقل تسلیم کړي خبره ده چې د پالنې سیزونه هم یوازې هغه پیدا کوي، بلی هیڅوک نشي پیدا کوله. پالنه هم یوازې هغه کوي، بلی هیڅوک نشي کوله. نو چې کله د پالنې سیزونه څوک نشي پیدا کوله، نو د خدای توب صفتونو لایق هم بل څوک نه دی. بس چې کم ذات اسمان پیدا کولی شي، هغه زما حاجت هم پوره کولی شي. کم ذات چې ځمکه پیدا کولی شي، هغه زما حاجت هم پوره کولی شي. کم الله چې ونې بوټي را زرغونولی شي، هغه زما حاجت هم پوره کولی شي. نو چې کله کم ذات سره په دې اسمانونو او ځمکو کې څوک شریک نشتا، نو بیا د صفتونو د خدای توب هم په یوازې ځان هغه لایق ده. او دا به بنده ته ډیره د شرم خبرې چې دی بیا دومره لوی رب سره هغه خلق ملګری کوي او هغه خلقو ته تمه کوي چې هغه نه اسمان پیدا کولی شي، نه ځمکه پیدا کولی شي، نه ونې پیدا کولی شي، نه بوټي پیدا کولی شي. او دی به ورته په سختۍ کې وایي چې فلانیه بابا را ورسېږه. نه، ای الله را ورسېږه، زمونږه هغه یو الله دی، حاجت روا او مشکل کشا. اغا داسې رب دی چې رحمان و رحیم دی او مالک د ورځې د آخرت دی. نو دا هم په دې باندې دلیل دی چې کله په ورځ د آخرت باندې
هم یوازې هغه مالک دے او خالق دے متصرف دے په تمام اعیان مملوکو کې د ورځې د قیامت بادشاہ دے نو چې کله د ورځې د آخرت مالک دے هغې کې ورسره څوک شریک نشتا نو صفتونو د خدای توب کې هم ورسره بل څوک شریک تبو جوړولو کې هم ورسره بل څوک شریک نشتا اولاد ورکولو کې هم شریک نشتا عزت ورکولو کې هم شریک نشتا جنت ورکولو کې هم شریک نشتا بیا نورو خبرو کې ولی شریک پیدا کړي نو ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد من خاص تا عبادت کو د عربی د قاعده مطابق پکار داوا چې دا لفظ دا سوی نعبدک ونستعینک خدا ایاک نعبد و ایاک نستعین ولی دا سراوڑو ضمیر د مفعول به ایاکا دای په فعل او فاعل دواړو باندې مقدم کړو ولی مقدم کو نعبدک ولی نوی قانون د عرب داده نعبدک ونستعینک وجه صدا چې دا قانون نه بدل راوړو مفعول به ولی په فعل او فاعل باندې مقدم کو دې د پارا چې حصر پیدا شي ایاک نعبدو خاص تعالی را عبادت کو کچره نعبدو کای ویلې وې نو بیا بدا مانوا نعبدو کا عبادت کو منګستا یعنی کده بل چا کو خیر ده عبادت کو منګستا او د فلانی او د فلانی او د فلانی ایاک نعبدو کی فلانه لړ ایاک نعبدو خاص تا عبادت کو منګاو ایاکا نعبدو کی درې قسمه حصر ده درې قسمه خصوصیت ده یعنی دا کلمات خاص کئی د رب العالمین د پارا عبادت درې قسمه تخصیصات دی اټولنا اول ماده او صیغه د ایاکا چې دا ایا دا پخپل یو تخصیص ته دا دلالت کوي په تخصیص باندې ایا معنا خاص ایاکا خاص تاتا نه یو تخصیص په دې کلمه د ایا کې ده او دویم تقدیم ما حقه التاخير يفيد الحصر کم یو شی چې پکار دا و چې رستو ذکر شوی هغه رب مخ کې ذکر کو مفعول به همیشه د پارا د فعل او د فاعل نه رستو راځي د اولی درجه طالب علم هم پدې پويږي ولی ته مخ کې کو یفید الحصر دا هم د حصر فائدہ ورکي او دریم تقدیم د مفعول سره احتمال د عطف ختم شو غیر ور باندې څوک نشي عطف کوله کچری ویلی وی چې نعبدک نو دا امکان و چې خلق ور باندې نور عطف کړي وي نعبدک ورسولک وولیک واولیاءک وغیرہ تخصیص معطوفات راوړي وي دلته د ټول معطوفاتو آغا احتمال ختم کو ایاک نعبدو خاص تا تمنگ عبادت کو یعنی تانا بغیر بل چالا عبادت نکو د ایاکا په تقدیم کی یو بلا هم لطیفه نکته دا ایاکا چې مخکې کو دی سره اشاره ده چې انسانا ته اول معبود ته نظر کوا رستو عبادت کوا اول معبودو پی جنا کلا چې ته ودریږي کلا چې ته نیت تړي کلا چې ته سجده لګوي کلا چې ته اودس کوي کلا چې ته حج کوي
کلا چې ته روژه ساتې دا خو عبادتونه دي. دینه مخکې هغه ذات ته توجه ورکا کم ذات ته چې ته سجده لګوې هغه څنګه ذات دی، هغه چا پیدا کړی دی، هغه نه څوک پیدا دی، هغه خالق دی او کنه دی، مالک دی او کنه دی، کارساز دی او کنه دی، حاجت روا دی او کنه دی. نا کچری ته چاله سجده لګوي چاته آواز کوي اول سوچو کا کاغه د چانه پیداوي یا هغه نه څوک پیداوي نو هغه د سجدو لایق نه دی. کچره داسې ذات وي چې هغه ځمکه نوي پیدا کړي اسمان نشي پیدا کولی، اسمان نه اوبه نشي ورولی، اولاد نشي ورکولی، نمر نشي ډوبولی، نمر نشي راخیجولی، نو داسې ذات ته چې سجده ونه لګوي، داسې ذات ته چې حج ونه کې، داسې ذات ته چې چغه ونه وایي، داسې چاله ونه وایي چې را مدد شه، چې هغه داسې ذات وی چې چانه پیدا شوی وي یا ته څوک پیدا شوی وي. نو ایاکا کې دا لطیفه نکته ده چې ای بندا ته د بندګۍ نه مخکې اول خپل معبود باندې غور وکړه، اول خالق ذهن کې راولا، مالک ذهن کې راولا. ستا عبادت چا د پاره دی هغه معبود و پیجانا، پس د هغې نه عبادت کوا، یوازې داسې هر چاله چغې موها اولب دا د فلانی برکت ته یره جی دا ز فلانی رنگ کړه ما، یره جی دا فلانی بابا دا سکړي، یره فلانی بابا را ورسېګا. نه اول خالق په جنا لوی خالق شته نو بل چاله چغه موها. نو بهرحال دا اشاره دا چې اول نظر کوا معبود ته بیا عبادت تا. الله اکبر. دا تخصیصات ځکه ذکر کوي چې دعوه کې هم تخصیص وو. الحمدلله ټول صفتونه د خدای توب خاص دی یو الله لرا، دا دعوه وا د دې صورت نو دا هم خاص وا. نو تفریق هم تخصیص شو چې ایاکا نعبد و عبادت هم مونږ یوازې ستا کوو چې د صفتونو د خدای توب ته په یوازې ځان باندې لایق، نو لہذا عبادت هم منگ صرف اور صرف ستا کو، بل چا عبادت نکو. عبادت ستوائی منگ چالا غیبانا چغنوہو، چانا دا خیر و دا شر تمن لرو، چانا دا عزت تمن لرو، چالا دا اولاد تمن لرو، چالا دا رنگ کولو تمن لرو. دا ټول تمی زمنگا یو اللہ ندی، رنگ ولو والا هم حق دے، اولاد ورکولو والا هم حق دے، عزت ورکولو والا هم تمام عزتونو دولتونو او برکتونو اچولو والا صرف اللہ دے. نو لہذا تفریقی هم تخصیص وشو او بل مقصد رد شرک دے. نو ایاکا نعبدو تخصیص سرا شرک باندے هم رد وشو. ولی نفس عبادت بغیر د توحید نا خو هر څوک کوي، بغیر د توحید نه عبادت خو هندوانم کوي، خو بت ور سره شریک عبادت خو کوي که عیسایان هم عبادت کوي خو یو الله ته نه کوي. ګوره اصل د مسلمانانو کمال دا دی چې مسلمان عبادت کوي خو یو الله ته کوي. الله اکبر. زمنګ په دې خبره باندې بعضې خلقو ځان نه دی پوی کړی، کچره ځان ور باندې پوي کی منګ څه نوې خبره نه کو، منګ څه نا آشنا خبره نه کو، منګه کنزلې چاله نه کو، منګه بدره دې چاله نه وایو، منګه د الله نه منکر نه یو، منګ د رسول الله نه منکر نه یو، منګ د اولیاء نه منکر نه یو، منګ د ختمونو نه منکر نه یو، منګ د خیراتونو نه منکر نه یو. اے خلقا خبره باندې غور کول پکار دی. منګ صرف دا وایو چې دا الله بندگانو تاسو ته رب العالمین وخت در کړی دی، موقع در کړی دا، خیرات کوي نو په داسې طریقه یې وکړه چې تش تاوان نه وي بلکې څه ثواب درته ملاو شي. عبادت کوي هم په داسې طریقه باندې وکړه چې په ورځ د قیامت باندې درته رب داسې ونه وایي چې ستا عبادت خو ماله نه دی راغلی، یره جي هغه خو کراس شوی دی. نه نو بهرحال نفس عبادت
بغیر د توحید نه دا خو مشرکانو هم کولو. ابو جهل د ټولو نه لوی مشرکو، هغه به حج کولو، بیت الله شریف نه به طواف کولو او هغه به تاویدو او بیت الله شریف طواف کې به هغه دا تلبیه به ویلا چې لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکه وما ملک. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم قربان شم د محمد مصطفی نا هغه وخت کې زړه خوړو. نن چې کم عالم چا پورې زړه خوري هغه پسې هم خلق بدره دی وای محمد مصطفی هم زړه خوړو. هغه زمانه کې نور مولیانو خو هغوی به دا زړه نه خوړو. هغوی وی چې مړه خلق څه کوي هغه به کوي، خو چې زما جیب ډک وي، مالا پیسې ملاویږي، مالا مولانا صاحب وای، ماتا حاجی صاحب وای، زه څه کوم. لیکن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم با زړه خوړ. قرآن ورته وی فلعلک باخع نفسک علی الا یؤمنوا. اے پیغمبره ته څه کوي ځان وجنې چې دا خلق ایمان نه راوړي. وما انت علیہم بمسیطر. اے پیغمبرہ ته خو دی خلق باندې چوکیدار نه پرې دا خلق چې څه کوي با پتا باندې صرف دعوت و تبلیغ دے ته ورله دین بیان کا نور کار خپل دے. نو پیغمبر علیہ السلام بناستو ابو جہل بطواف کولو هغه به لبیک اللهم لبیک لا شریک لک. دیزه پوری بی چوی پیغمبر علیہ السلام با مخ مبارک ہو غوڑی دا ولی دا دی معنی دادا لا شریک لکا ستا هیچ سوک شریک نشتا دے تا سر بل هیچ سوک دا آواز اوری دلو والا نشتا تا سر بل هیچ سوک دا دعا قبل ولو والا نشتا تا سر بل هیچ سوک دا اولاد ورک ولو والا نشتا تا سر بل هیچ سوک دا اسمانونو جوڑا ولو والا نشتا دا زمکو جوڑا ولو والا نشتا. نو پیغمبر علیہ السلام با دا دو یوالی ٹکے چه واوری دا مخ مبارک بے تکسر شو خوشاله بشو. خو ابو جهل با پا دیزه بانده و ندرد مخ کے بروانو هغه به الا شریکن تملکه وما ملک. اے اللہ یو شریک دشته ده چا غستا نازوله هغه لتا ور کړي دی برخه هغه لتا ور کړي دی عزتونه هغه لتا مقام ور کړي دی هغه لتا مرتبه ور کړي دا هغه خو نازولې هغه خو لوی لوی خاندانونه دي هغه خو ډیر وچت خلق دي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم با ډیر خپش ورته وبوي قدن پدې ځای باندې ودرېګا مخکې متېرېګا لا شریک لک پورې دې ډېر ښکلې خبرې وکړې. دا مخکې ګډې وډې موایا دا موایا چې الله یو شریک دشته دی چې هغه ستا نازولی دی هغه له تا عزت ورکړی دی هغه خو لوی خاندان دی هغه خو ډېره ښه قبیله ده هغه خو د انبیاو اولاد دی هغه خو فلانی دی. نه یوازې الله د حاجتونو قبلولو والا دے یوازې الله د منځونو قبل ولو والا دے یوازې الله د رجوع قبل ولو والا دے. زمکا اسمان جوړولو کې شریک نشته دے نو بل یو هیڅ کار کې شریک نه لري. نو لہذا نفس عبادت خو هر چا کولو خود شرک توحید نه بپاکو. ځکه عبداللہ ابن عباس کلا چی ایاک نعبدو تا تشریک نو آغا وی نعبدوک ولا نعبدو غیرک. یعنی ایاک نعبدو معنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خود لدا نعبدوک ولا نعبدو غیرک. اے اللہ منگ سرستا عبادت کو تانا بغیر دبل ہی چان کو. اوس بتوي چې مونږ هم د چا عبادت نه کوو و د الله بنده ما او تا عبادت نه دی پیژندلې. ته عبادت یوازې سجدې ته وایې ته عبادت یوازې مانځه ته وایې ته عبادت یوازې قیام ته وایې یوازې حج ته وایې یوازې روجې ته عبادت وایې. نه عبادت څه شی دی؟ عبادت دی کله چې یو ذات غایبنا وینینا تا هم نوینی تی هم نوینی دلتا موجود نده
دا هغه په باره کې ستا دا خیال دی چې هغه ته پته لګي، هغه یې واوري، هغه زما مدد کولی شي. الله نه سوا داسې ذات، داسې انسان، داسې پیغمبر، داسې ولی، داسې نبی، داسې عالم، داسې ملائکه، داسې فرشتہ چې هغه الله نه بغیر، الله نه سوا دی، او ته دا یقین لري چې هغه ته پته لګي، هغه یې واوري، هغه را رسېدلی شي. نو دا تا هغه ته بیا چې ووایي چې ای فلانیه را ورسېږه، نو دا ستا د هغه عبادت وکړه. الله اکبر. ځکه موږ وایو خلکه قرآن ولولئ، جګړې به ختمې شي. یو کلمې ورونه یو بل باندې پکار دی چې وخوږیږو، یو بل ته پکار دی لار وښایو. قرآن څه وایي؟ قرآن وایي فمن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. ومن اضل سوک دے ډیر لوی گمراہ، اضل اسم تفضیل سے غدا. ومن اضل سوک دے ډیر لوی گمراہ، ممن دا هغه چانا یدعو من دون الله چې هغه چغې وهي سوا د الله نه بل چاته. چغه څه ته وایي؟ فلانیه. یدعو من دون الله چې هغه بلنه کوي الله نه سوا بل چاته. من هغه چاته لا یستجیب له الى یوم القیامه چې هغه تر قیامت پورې دل جواب نشي ورکولی. وهم عن دعائهم غافلون، هغه د आवाज نه غافل دي، هغوی له اډو پته نشته. ای خلقه د پتو لګېدلو والا څوک دی؟ دیکھ کې الله سره بل څوک شریک نشته، پته بس هغه له لګي، بل چاته نه لګي. الله اکبر. نو عبداللہ ابن عباس فرمائی نعبدک ولا نعبد غیرک، اے اللہ ستا عبادت کو، اے اللہ تا تچغوہو، اے اللہ تانا د خیر امید لرو، اے اللہ تانا سوا بل چانا د خیر امید نلرو. بل روایت کی راغلی دی، وہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لک نوحد ولا نطیع غیرک، اے اللہ منگتا یوازی یو گنو او تانا سوا دبل چاہتا بیداری نکو. ایاکا نعبدو، نعبد عبادت ستوئی، عبد یعبد ستوئی، عبد یعبدو لغت کے ډیر استعمال دل او سلی دلو توائی. یو شی چې ډیر استعمال شي، ډیر وسولیږي، هغې ته لکه ثوب معبد، ډیره سولیدلې کپړه چې سړه شي. کپړه سړی استعمالوي، ډیره استعمالوي. لار باندې سړی رواني، ډیر مزل سړی په لار باندې کوي. یوې لارې باندې چې خلک ځي راځي، هغه لاره وسولیږي، هغه تکه سپینه شي. لکه داسې که نه خیال مو ته کړی، غر کې په یو ځای باندې ته تیریږه چې خلک ور باندې لږ لاړ راشي، سپینه لار جوړه شي، وسولیږي. نو سولیدل او استعمالېدل ته لغت کې عبد یعبد وی. طریق معبد، ثوب معبد، لاره سولیدلې راښکاره شوې. ثوب معبد استعمال شوده کپړه چې زړه شوي. نو عبادت کې هم ډیر تزلل دی او ډیر عاجزي ده، ځکه هغې ته عبادت وي. سړی پکې ډیر وسولي، ډیر وسولي، سړی ډیر عاجز شي، سړی رب ته ځان ډیر ذلیل کی، سخت عاجزي سړی کوي، بالکل سړی ځان کمزوری کی. دا لغوي معنی ده. په عرف د شرع کې عبادت ویلی کېږي الطاعت مع غایت الخضوع والتذلل على وفق ما كلف به مع اعتقاد الوهیت المعبود. طاعت کول سره د ډېرې عاجزۍ نه، سړی د چا خبره ومني خو ډېرې عاجزۍ سره ومني. ګوره دا د عبادت اصطلاحي مفهوم دی. په دې معنو چې کله ځان پوهه کې بیا جګړه ختم شي. یو سړی وایي چې د کیلې خوراک جایز دی،
بلم وی چې د کیلې خوراک جایز دی، خو کیله خو پیژندل غواړي کنه. یره کیله څرنګه شی دی، یره جی دومره اوږد دی، یره جی دومره غټ دی، یره بر ور باندې یو زیړ غونې پټکی دی. یو سړي به د پلاستیک نه دغه شی جوړ کړی، یو سړي به د لرګي نه دغه شی جوړ کړی، هغه به وایي دا کیله ده، او ته وایي چې کیله خوړل جایز دي لہذا دا وخوره. ته به ورته وایي چې نه کیله جایزه ده خو دا جایز نه دی، هغه به وایي چې دی کیله نه مني. څه شی نه مني هلکه؟ دی کیله نه مني. و د الله بنده کیله څنګه نه منم؟ کیله خو زم وایم چې جایزه ده، تم وایم چې جایزه، خو دا شی خو کیله نه دی که نه؟ دا شی وپېژنه چې دا کیله ده او که د کیلې غوندې یو شی دی. نو عبادت چې کله وپېژندی شي، عبادت یوازې الله ته کېږي. زمونږ چې څومره مسلمانان دي، که موږ سره یې لګي او که موږ سره یې نه لګي، موږ سره تعلق شته دی او که موږ سره تعلق نشته، دا ټول مسلمانان دا وایي چې عبادت صرف یو الله لره کول پکار دي. هیڅوک هم دا نه وایي چې عبادت بل چاله کېږي. بیا ولې جګړه ده؟ بیا مو ولې یو بل تن سره نه لګي؟ بیا ولې یو بل پسې منځونه نه کوو؟ او عبادت مو نه دی پېژندلی، عبادت مو پېژندلی نه دی. هغه یو کار کوي مخلوق ته، موږ ورته وایو چې دا کار خو یوازې خالق ته کېږي، هغه وایي چې دا خو عبادت نه دی که، دا خو تعظیم دی او دا خو د هر چا کېږي. موږ ورته وایو چې دغه عبادت دی، دا یوازې الله ته کېږي. نو عبادت وہ پیجندے. الطاعت مع غایت الخضوع والتذلل على وفق ما کلف به مع اعتقاد الوهیت المعبود. طاعت کول دی سره د ډېرې عاجزینا، یو د چا خبر او منی بغیر د عاجزینا، یو د ډېرې عاجزې سره دا خبر او منی، خود څنګه په موافق د تکلیف شرعی سره د عقیدت د الوهیت د معبود نه. څه مطلب؟ یعنی کم چاته چې ته هغه د هغه خبره منې، د هغه متعلق ستا زړه کېدن نه د خدای توب صفتونه هم وي. اوس ته به وایي چې د خدای توب صفتونه خو موږ د الله دپاره دي، دا خو زمونږ د پیرانو دپاره، د مفتیانو دپاره، د شیخانو دپاره، د بزرګانو دپاره نه دي. بیا به زه درته دا وایم چې د خدای توب صفتونو باندې ځان پویول غواړي، ته به وایې چې دا د خدای توب صفت دی، زه به وایم چې دا نه دی، یا به زه وایم چې دا دی، ته به وایې چې نه دی. خدای توب صفت څه شی دی؟ هلکه زما په دې خبره پوهېږې که هسې شور کوم؟ پوهېږې؟ الحمدلله وي خو یې که د خدای توب صفتونه څه شی دي؟ غایبانه، بغیر د اسباب و آواز اوریدل. غایبانه بغیر د اسباب و آواز اوریدل، دا د خدای صفت ده. اے خلقا تاسو آواز اوره او کنه اوره، نو بیا دا څنګه د خدای صفت ده؟ دې ماوري خدای ماوري. آفرین، شاباش، جزاکم الله خیره. فرق د اسباب ده. ته زما آواز زکه اورې چې تاکي غوګونه اسباب دا اوریدو در سره دي چې هغه غوګونه دي او ټیکم دي. اسباب دا اوریدو در سره دي چې هغه روح ده، روح هم در کې ده، غوږ دې هم شته ده، لہذا چې کله اسباب دا اوریدو شته نو ته یې اورې، او کچرې اسباب دا اوریدو نه نو بیا یې ته نه اورې. کم سړی چې دې ځای کې موجود نه دی، دیوال ناخوا دی، اسباب نشته، سپیکر هم نشته چې هغه یې واوري، موبایل هم ورته نه دی لګېدلی چې هغه یې واوري، ټي وي هم ورته نه دی لګېدلی چې هغه یې واوري، کیمرا هم ورته نه ده لګېدلی چې هغه یې اوري، او غوږونه یې هم نشته دي، مړ شوی دی، روح پکې نشته، ساه ترې نه وتلې ده، یا یې غوږونه چینجیو خوړلي دي یا یې نه دي خوړلي. عام انسان دی نو غوږونه یې چینجیو خوړلي دي، او که نبي دی نو چینجي یې نشي خوړی، او که شهید دی نو چینجي یې نشي خوړی، خو روح خو ترې وتی دی که مړ شوی دی، قبر کې دی ښخ کړی دی، دا اورېدو اسباب ورسره نشته. ستا چې کله دا عقیده ده چې دی هم بغیر د اسبابو نه زما آواز اوري، نو دا ته د هغه په باره کې د خدای توب صفت قایل یې، لہذا ته چې هغه له کم آواز کوې دا به عبادتي، دا به تشه چغه نه، دا به عبادتي، او عبادت یوازې الله ته کېږي. شفا ورکول، ته تمامی دنیا لویو لویو سرجنانو ته لاړ شې
او تا دا یقین دی چې دی مالا هر قسمه علاج را کولی شي خو شفا نشي را کولی. ولی شفا چې دی دا اسباب سره تعلق نه لري، دا الله سره ور سره ده. نو کچری یو ذات نستا د شفا یقین دی، نو دا ته هغه په باره کې د خدای توب صفت لري، نو هغه له چې ته څومره تعظیم کوي بیا ته مشرک کې، ولی دا عبادت دی. ستا یو استاز دی، ستا مشر دی، ستا پلار دی، یا نیک سړی دی، ولی دی، بزرگ دی، ته د هغه ټوله ورځ تعظیم کوه، ته د هغه قدر کوه، خو زړه کې دننه د هغه په باره کې دا عقیده مه ساته چې دی پوهیږي، دا عقیده مه ساته چې دی خبر دی، دا عقیده مه ساته چې دی ډېره جي دا رسېدلی سړی دی، یاره جي دا رسېدلي خلق دي، او جي دا نازولی دی، دا عقیده مه ساته. نو بیا ټول تعظیم قدر احترام د هغه جایز دی، قدر دی. خو کچری ور سره دی په عقیده کې دا وه چې یاره جي دا خو رسېدلي خلق دي، یاره جي دا خو نازولی خلق دی، یاره جی دا خو دوی ته خو پته لګي، یاره جی دوی ته خو الله علم ورکړی دی، یاره جی دا خو څه کوي کنه د برخې والا دي، بس ځان دې لاړه کافر دی که دقه ټکي کې نقصان دی. هغه په باره کې د خدای توب صفتونه مه منه، ټوله ورځ قدر او احترام کوه، که چاپي ورته لګوې منګه اعتراض نه کوو، سوا د هغو ځایونو نه چې کم ځای له ګوتې ور وړل انسان له نه دي جایز. بهرحال نو لہذا طاعت کول دی سره د ډېرې عاجزینا په موافق د تکلیف شرعي سره، او سره د دې چې عقیده ولرې د الوهیت د معبود، یعنی کم چاله چې ته عبادت کوي د چا خبره منی، او چاله چې عاجزي کوي د هغه په باره کې د دا خیال وي چې د ته پته لګي دی په غیب باندې پوهیږي، هغه درته ووایي چې په تا چا تعویذونه کړي دي ته د ټکه منې، نو چې منې خو خدای دې ته جوړ که کنه د تعویذونه پتا چا کړی دي دا پتا صرف چاته لګي، یا الله ته پته لګي، یا حق ظالم او جاهل ته پته لګي چې کم در باندې کړي دي، بل چاله خو پته نه لګي کیا یره جی تا باندې کوډ شي ویډیو ته د ټکه معنی، نو دا خو تا ته خدای جوړ کړ، د کوډو کول خو صرف الله ته پته لګي، ما ته پته نه لګي، یا حق سړی ته پته لګي چې چا در باندې کړي، بل چاته خو نه لګي پته، تا ته څه پته ولګي دا جی یره جی ما کتاب ولید، کتابونو کې خدا خبرې نه کړه. الله اکبر. عبادت ویلې کیږي غایت عاجزی او تعظیم سره د دینه چې په معبود کې د علم غیب او د اختیار او د قدرت د هم یقین وي. زما د عبادت په تعریف باندې خدای خبر چې تاسو پوه شئ کنه، مختصر در بیا وایم. عبادت هر هغه عاجزه او هر هغه تعظیم ته وي. ګوره تعظیم جایز ده، عاجزی جایز ده، د چا په مخ کې د چا قدر کوي دا جایز ده، خو کله ناروا ده او کله ته عبادت جوړیږي. لہذا عبادت یوازې تعظیم ته نه وي، عبادت یوازې عاجزه ته نه وي، عبادت یوازې خبره منلو ته نه وي. عبادت ویل کیږي تعظیم او عاجزی چې د یو ذات تعظیم هم کوي، هغه ته عاجزی هم کوي، خو زړه کې د دننه د هغه په باره کې دا یقین وي چې د زما په پټو خبرو پوهیږي او د طاقت لري. یره جی تاسو قدرت لرئ، یره جی تاسو خو منګ رنګولی شئ، زړه کې د دننه یقین وي چې د کې طاقت ده، بس د چې څرنګه هاو کی بس کار کیږي. نو چې کله د یو شخص په باره کې دا یقین وي چې د اختیار هم لري، قدرت هم لري، پوهیږي هم، نو بس خدای دې ته جوړ که. نو بہرحال ایاک نعبدو، اے اللہ پا کم سیز کی چھ دا عبادت شیبئی آغا منگ صرف اور صرف تالکو چغدا اے اللہ را مدد شاہ یوازی اللہ تاتے وہ اے اللہ را ورسی گا، یا اللہ زڑنم خبگانون لرے کا، یا اللہ اولادون راکا، یا اللہ غمون نم وساتا، یا اللہ جنت راکا، یا اللہ جہنم نم وساتا. دا سوال اللہ تکو او زمنګ دا یقین دی چې په پټو باندې आवाज هغه پويږي، چا په ما باندې څه کړی دي
یا څوک ما باندې څه کوي یا یې کولی شي او که نشي کولی دا ټول اختیارات صرف الله سره دي. زمونږ دا ایمان دی که د تمامي دنیا تعویزګر راجمع شي، د تمامي دنیا کوډګر راجمع شي، د تمامي دنیا منتریان راجمع شي، د تمامي دنیا جادوګران راجمع شي او هغه یا ما یا تا باندې کوډ او منتر او جادو کوي، الله د طاقت او د اختیار او مشیت نه بغیر د هیڅ شی کولی دی هیڅ نشي کولی. نو زه بیا ولې دله محنت وکم، الله ته ولې محنت نه کومه؟ و هغه الله به دې ساتي. زمونږ ټول عمر خلکو موږ سره بدۍ او دشمنۍ دي. یره جي دا مفتي داسې دی او یره جي دا مفتي داسې دی، یره جي دا مفتي دا نه مني او یره جي دا مفتي دا نه مني، یره جي دغه مفتي هلته کې شر جوړ که، دغه مفتي دلته کې شر جوړ که. د هغې باوجود ولې دا مفتي تر اوسه پورې ټیک ټاک ګرځي؟ وجه څه ده؟ ولی کم سړی له زه ورغلی یم چې ما ورته ویلي دي چې ما معاف کا، یره جي بس ما ته دعا وکړه او خیرې مه کوه. نه بس هغه یو ذات ته ویم چې یا الله که چېرې زه په حقه یم نو ته مې حفاظت وکړه، او که په حقه نه یم نو ما هېڅوک نشي بچ کولی. ګرځو ژوند دی تېروي. نو اصل رب الہ هغه یو دی، نو لہذا عبادت ویلې کیږي غایت عاجزی او تعظیم ته چې په معبود کې د علم غیب او د اختیار د هم دعوی. نو دلتا ایاکا نعبدو، اے اللہ من خاص تا لا عبادت کو. دین یوازی منز مراد نه دی، دین ټول قسمونه د عبادت مراد دی. کاغذ زبانی عبادت وی سبحان الله الحمدلله الله اکبر، تب وای چې ولې دا یوازې نه صفتونه چې دي دا کم تعریفونه چې منګه کو. یره جی پلانې ډېر رسیدلې دی، یره جی پلانې لوی خان واده ده، یره جی دا خو لوی خو، یره جی دا خو ښه نسب دی، یره جی دا ټول صفتونه دي. دا عبادت ته دا د چا کوا؟ دا د چا کوا؟ دا د الله کوا. دا سوایا چې هغه رسیدلې ذات دی، هغه په هر څه باندې پوهې دی، هغه ډېر برخې والا دی، هغه ډېرو خصوصیتونو والا دی، هغه ډېر حسین دی، هغه ډېر ښایسته دی، هغه ډېر اعلی دی، هغه ډېر سخي دی، هغه د ورکړې والا دی، هغه د ساتلو والا دی، هغه داسې رنګ کولو والا دی. دا څومره صفتونه چې په ځمکه کې د چا کوي دا زبانی عبادت دی. ایاکا نعبدو کې تا دا وعده کړې ده چې الله دا زبانی عبادت بس صرف اور صرف ستا کوم، د بل چا با بیا هم لګیاوي پتاوی خوا کې ناسوی د مخلوق صفتونه کوي. اپلان کې عالم، اپلان کې بزرگ، هغه پلان کې شیخ، هغه پلان کې بابا. نه 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 مکو د چا صفتونه صفت لایق څوک دی. نو دینه مراد دی ټول عبادت، زبانی عبادتونه، بدنی عبادتونه، مالی عبادتونه، لکه څرنګه چې التحیات لله والصلوات والطیبات. نعبدو جمع صیغه ولې راوړه، ایاک اعبدو ولې نه وایي؟ یوازې دی مونځ کوي، دی وایي چې ایاک نعبدو، اے الله خاص تا له موږ عبادت کوو. یوازې ولې نه وایي؟ ته خو یوازې په کار دی چې ته ووایې ایاک اعبدو، اے الله زه یوازې ستا عبادت کوم. دا نور ولې شاملوي ځان سره؟ نو نعبدو ځکه جمع راوړه چې عبادت فرض دی په ټولو بندگانو باندې. د یو کس په عبادت باندې نور خلق نه خلاصي. یو سړی کچره ډیر عبادت کوي پاغې نور خلق نه خلاصي. اکثر د دې بعضې ساده او خلقو دا خیال وي یره جی ما پیر نیولی دی، یره جی بس هغه عبادت کوي، الله ته سوالونه کوي او بس ما مونږ به الله پې بخینانه. د پیر په عبادت ته الله نه پرېږدي، د هغه په دعاګانو دې نه پرېږدي، خپل به کوي. نو بهرحال امام بیضاوی رحمه الله فرمایي چې هر یو خپل عبادت د نورو خلقو عبادت سره ځکه پیش کوي چې د هغوی قبولیت په وجه باندې وایي چې زما عبادت هم قبول شي. نو ایاکا نعبدو ځکه جمع راوړو، ایاکا نعبدو، اے الله خاص تا ته عبادت کوو، کاغه مالی دی او که جانی دی او که زبانی دی. عبادت چې پکې دی نامه ده نو هغه به تا لګو. و ما درته ووایي چې عبادت څه ته وایي، چې د چا په باره کې دی دا خیال وي چې دی پوهیږي، دی را رسېدلی شي، دی مدد کولی شي بغیر د اسبابونه، او ته ورته هر قسم تعظیم وکړې، دا عبادت دی. و ایاک نستعین، اے الله خاص تا نه امداد غواړو. دا ایاک نستعین دا په مخکې جملې باندې عطف ده. ایاک نعبدو فعل فاعل مفعول به،
دا معطوف علیه دا و ایاک نستعین دا معطوف دا ځکه چې دا دواړو جملو کې مناسبت ده. مناسبت څه شی ده؟ عبادت عام ده او استعانت چې ده دا هغې یو خاص فرد ده. استعانت هم مدد ده، خدا د عبادت یو فرد ده. لفظ ایاک دوباره ولی راوړو؟ ایاک نعبدو و نستعین ولی نوی؟ ایاکا د تخصیص لپاره یو ځل ذکر شه، دوباره یې ولې ذکر که؟ ګوره الله کلام دومره احتیاط خلقو ته ښایي چې تاسو په هیڅ طریقه باندې شرک کې را پرېنوځئ. او نن سبا چې چاله د شرک تشریح کوي هغه زړه کې وایي چې که دا سړی چېرته ما خرابوي د بل دین ته مې اړوي. الله اکبر. ایاکا نعبدو سره راوړو و ایاکا نستعین کې دوباره ایاکا سره راوړو. دا ذکر راوړو چې خلق دا وهم ونکي چې کله ټول عبادات وي نو د هغې تخصیص خو الله پورې ضروري دی، خو چې کله یو نیم عبادت وي بیا د هغه تخصیص الله پورې ضروري نه دی. نو الله ورته دا وښودله چې نه، لکه څنګه چې د جمله عباداتو تخصیص الله سره دی، ټول عبادتونه خاص دي چا پورې؟ داسې د عبادت هر یو فرد هم خاص دی الله پورې. او شرک یو داسې بیماری ده رونو یاد ساتئ چې ډېر خلق وایي د خلقو دا خیال دی. دا خبره زه به بانګې دوهل کوم، د دې دپاره کوم چې خلق ته عبرت وایي. د ډېرو خلقو خیال دا دی چې یره جی دا پیرانو والا، یره جی دا بریلیان، یره جی دا د فلانی ځای والا دا شرک کوي، یره جی اهل حدیث خوی نه کوي، یره جی پنج پیریان خوی نه کوي. والله دا داسې خرابه بیماری ده، دا دومره خراب ناسور ده، دا دومره خطرناک شی ده. زما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو الشرک اخفا من دبیب النمل، دا د میگی د مزل نه هم باریک شی ده. دا یو ځای کې وي خو چاله پته نه. یقین وساته شرک دومره خرابه بیماری ده چې دینه نه اهل حدیث خلاص دي، نه تینا پنج پیریان خلاص دي، نه تینا دیوبندیان خلاص دي، نه تینا بریلیان خلاص دي، نه تینا منګه خلاص یو، نه زمنګه مخالفین خلاص دي. من ځان تم ګوته نه اوږدوو چې منګه ډېر پاک خلق یو. دا مسله دومره تحقیقي مسله ده، دا دومره باریکه مسله ده. کچره په دې باندې څوک غور وکړي نو هر سړی په څه نه څه درجه کې شرک کې مبتلا دی. یو سړی مونځ کوي او الله ته ولاړ دی، مخیم قبلې ته دی او د الله په آواز باندې راغلی دی او ټول شرطونه پکې پوره وي، هر شی پکې پوره وي، الله ته ولاړ دی. خو زړه کې دننه صرف دا راغلل چې یره جي دا مونځ داسې لږ ښه ودرېږه، یره جي لږ داسې خرو کو سجده وکړه، اپلانې چې ووایي چې یاره ښکلی مونځ یې وکړه. الله وایي دا شرک دی، په ورځ د قیامت به دې دا مونځ نه وي. درته وایي به چې تا مونځ د ماسپښین، یره جي ما خو د ماسپښین ډېر غټ اوږد مونځ کړی و، 10 رکعته مې کړي و او ډېر جمي کې یخنۍ کې مې اودس هم کړی و او بیا مې دا هم ویلي و چې مخ مې د کعبې او د شریفې په لوري کړی دی. څنګه نشته؟ الله به ورته وایي دا مونځ تا هغه جان هغه دپاره کړی و، لاړ شه چې جان هغه د هغې بدل درکړي، ا دې ماله نه و کړی، ولې تا پسې شانه جان هغه ولاړو او ستا زړه کې دا تېره شوې وه چې جان هغه به ووایي چې ښکلی مونځ یې وکړه. نو چې دومره معمولی په زړه کې تېرېدل شرک دی، نو بیا به دا څنګه شرک نه وي چې یو سړی به یو بیان کوي، یو سړی به یو کار کوي او هغه به په دې نظر کې نیولی چې پلنکی استاد جی میں، پلنکی شیخ صاحب میں، پلنکی باچا صاحب میں، پلنکی مفتی صاحب به مانه خوشحاله شي، شاباش به راکړي. بیا به دا شرک څنګه نه؟ الله اکبر. نو دوباره ایاک ذکر راوړو چې خلقو ته دا پته ولګي چې جمله عبادات لکه څرنګه چې تخصیص لري الله پورې، دغسې یو عبادت او هر فرد هم تخصیص لري الله پورې. الله اکبر. تخصیص د استعانت بعد التعمیم ولې وکړه؟ دغه وجه نه وکړه چې د خلقو دا خیال رانشي چې دا یو فرد عبادت
خصوصیت نشتا دا هر چاله کولای شي نه. لہذا هر فرد هم مخصوص ته الله پورې. او بیا تخصیص د استعانت بعد تعمیم د دې وجه نه هم وکړو چې د استعانت اهمیت معلوم شي. ایاک نستعین، یا الله تعالی امداد غواړو. استعانت ویل کیږي امداد غوښتلو ته. الله خلق تخای چې دا امداد ګوره عبادتونه ټول خالص الله تعالی رکو. ورپسې بیا وی یا الله تعالی امداد غواړو. عبادتونو ډیر قسمونه دي، دا د مدد والا قسم ولې ذکر کړ. خلق تخای چې دا مدد ډیر اهم شی. خلق چې په شرک مبتلا کیږي د دې مدد د وجې نه به مبتلا کیږي. خلق باندې مشکل راشي، بد ورځ ور باندې راشي، تکلیف ور باندې راشي، بیماری ور باندې راشي، نو دې په دې ټیم کې د دردونو نه تنگ شي، د مصیبت نه تنگ شي، د مشکل نه تنگ شي، نو چغه د خلی نه وزي اے فلانیا بابا را ورسېګا. ټول عبادتو کې استعانت یعنی مدد ډیر اهم ده. نو لہذا د استعانت اهمیت معلومي. ځکه چې شرک اکثر کیږي په استعانت کې. خلق ډیرو مشکلاتو په وخت کې مخلوق ته आवाज کوي چې فلانیا بابا را ورسېګا. او بیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کې د عبادت مخ کې کو استعانت رست کو. ولی ځکه چې ایاک نعبد اصل مقصد د خلقو حاجت روایی. خلق چې عبادت کوي دا هغوی اصل مقصد وی یو حاجت غوښته. لکه انسانانو کلمه ویلې ده منګ تاسو منځونه کو، حجونه کو، روزه ساتو. مقصد مو څه ده؟ یو غرض لرو چې جهنم نه بچ، یو غرض لرو چې جنت وګټو. دا غرض مو دیګه. دې غرض د پاره مو کلمه ویلې ده، دې غرض د پاره مو د ګناه نه ځان ساتو. نو اصل مقصد د خلقو حاجت روایی وی. عبادت یو وسیله، مونږ یو وسیله. نو ایاک نعبدو کې اول عبادت راوړو، وسیله ذکر کړه. یعنی چې کله دعا کوي نو وسیله ور سره پیش کا. دا آداب دي د دعا. چې ته کله دعا کوي نو آداب دا دي چې هغه نمخ کې الله ته وسیله ونیسه، خو جایزه وسیله. زمونږ مسلمانانو ته چې کله وایي شعر جی شنه سبزی خوړل جایز دي، نو هغه بیا واخم په خوړلو کې نه کنه هر شین شی نشي خوړی. د خوړلو خپل سیزونه. نو همدارنګې بعضې خلق وایي یره جی پلانې وسیله نه مني. نو چې څوک وسیله نه مني دا سړی د سره مسلمان نشي پاتې. وسیله چې دا قرآن نه ثابته ده. ایاک نعبد و ایاک نستعین کې عبادت ځکه مخکې کړی دی په استعانت باندې چې دا آداب دي د دعا او دا وسیله ده. نو لہذا دا آیتونه په دې خبره دلیل دی چې دعاګانو کې وسیله ذکر کول پکار دي، خو وسیله شرعي. لکه وسیله شرعي چې شه دا خپل ځای کې ذکر کوو. مختصر دا وایو خپل عبادت الله ته وړاندې کا. اے الله ما دا ټوټه پوټه عبادت په برکت باندې مالا معافي وکا. اے الله زما دا ایمان رب ما پتا باندې ایمان راوړې دی. اے الله د دې ایمان په برکت په ما باندې رحم وکا. اے الله زه ډېر عاجز یم، ډېر کمزور یم، پروردگار عالم وس مې نشته. یا الله تر سره امداد وکا. نو دا خپل عبادت، خپل عاجزي او خپل ایمان دا ذکر کا. د بل چا په برکت باندې دعاګانې مغواړه. اوس به ته وایي چې رجی دا ولې دا به ځای کې راشي. قرآن مجید کې به په خپل آیاتونو کې راشي، شک و شبه به ختم شي. نو وسیله جایزه ده، خو هغه وسیله چې کومه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتې ده. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے الله خاص تانه امداد غواړم، بل چا نه به نه غواړم. یاد وساته استعانت د امداد دو قسمونه دي. دا خبره کوو بیا بس کوو، ټیم کم شوی دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. استعانت دو قسمونه دي. یو هغه مدد ده چې هغه د ظاهري اسبابو د لاندې ده. انشاءالله چې ځان په پوي کې جګړې به ختم شي. په دې څه نه کېږي چې وایي پلانې کافر دی او پلانې ګمراه دی او پلانې بېدینه دی. په دې زما او ستا کار نه کېږي. زما او ستا کار په دې کېږي چې د رب قرآن ته غوږ کېږدو، ځان خبر کو ور باندې. هر سړی چې دی هغه زمونږ ورور دی مسلمان. که کورونو کې څوک ناست دي که بهر ناست،
منگ پسې که کنځلې کوي که به دې ردې وایي هغه زمونږ د کلمې ورور دی ناپوهه وی هغه به پوه شوی نه او ډېر غیرت د وجې نه به ما او تا پسې کنځلې کوي ولې هغه به وایي چې زمونږ د خوږ دین مخالف دی دا فلانې یره جی زمونږ د لوی الله دشمن دی دا فلانې نو هغه چې ما او تا پسې کنځل کوي حقیقت کې هغه په دین غیرت کوي خو پوه نه دی خبره پوهېږي لکه یو سړي ته چې ستا څوک شیطاني وکړي چیرې فلانې سړی چې دی هغه ستا خور و مور ته بد ویني نو چې د هغه دا یقین وي چې دی زما خور و مور ته بد ویني نو تا پسې به بد نه وایي جګړه به کوي کنځلې به در پسې کوي په شیشه به دې په غلطه یادوي حقیقت کې به هغه غیرتي وي په خور و مور غیرت کوي خو هغه له خو پته نشته چې زما خور و مور خدای خور مور ګڼي که کله هغه ته پته ولګېده چې دا زما د خور و مور عزت کوي نو هغه به تا نه معافي وغواړي د ته به وایي چېره ما خو ډېر بد ګڼلې ته نو دارنګي دا کم خلق جما او تا پسې بدر دی وایي دا حقیقت کې په الله مین دي دا په رسول الله مین دي دا په دین مین دي دا په شریعت مین دي چا ورته ویلي دي چې دا خلق د قرآن او د سنت او د اسلام او د اولیاء او د پیغمبرانو دشمنان دي نو چې کم سړی د الله او د قرآن او د انبیاء او د رسولانو او اولیاء او دشمن وي نو هغه سره به بدي نه کوي هغه پسې به بد رد وایي هېڅ خبره نشته کیدای شي الله تعالی ثواب هم درکړي په دې او د دې خبرې پوښتنه پکار ده چې آیا دا سړی د الله دشمن دی او که زه یې ګڼم چا راته ویلي وو چې دا صحیح دي که نه نو بهرحال نو په مسله به ځان پوهیو مدد غوښتل دوه قسمه دي یو دی د ظاهري اسبابو د لاندې مدد غوښتل یو دی د ظاهري اسبابو نه برا مدد غوښتل ما فوق الاسباب ورته وي ظاهری اسبابو د لاندې مدد غوښتل لکه بیمار طبیب نه علاج غواړي نو طبیب غوږونه شته شته که نشته د مریض خوله هم شته مریض ورته خپله بیماری تیری طبیب اوري او بیا طبیب سره د دې خبرې علم شته چې پوهیږي ور باندې طبې ویلی دی او بیا دا مریض چې کم مدد ته نه غواړي چې مالا انجیکشن ولګوا یا مالا دوايي راکا دا دوايي سٹور کې طبیب سره ډاکټر سره موجوده هم دا نو دا د اسبابو د لاندې مدد غوښتل دي یو سړی سره دوايي شته دی ته نه غواړي یو سړی علاج لري ته نه غواړي یو سړی اوبه لري ور سره دی او هغه سره لاسونه هم شته تاله اوبه راغستلی هم شي اوبه منګي کې موجودې هم دي او د هغه غوږونه هم کار کوي او هغه کې روح هم شته دی او ته ورته وایي چې بچو ماله اوبه راکه نو دا د اسبابو لاندې اوبه غوښتل مدد غوښتل دي اسباب موجود دي هلکه په خبره پوهېږې ګوره ښه ځان پې پوه کړې چې بل هم پې پوهولی شي ښځه ده هغې سره ترکاری موجوده ده سالن موجود دی روټۍ موجوده ده او ته ورته وایي چې ښځې پاسه ماله روټۍ راواله نو ښځه هم موجوده ده غوږونه هم شته روح هم پکې دی اوري هم اسباب موجود دي او روټۍ هم موجوده ده هلته رومال کې نو غړلې ده طبخي باندې پخلې ده سالن هم په کټوۍ کې شته دی نو ټول اسباب موجود دي د اسبابو لاندې د ښځې د طاقت لاندې موجوده ده دا خبره چې تاله سالن درکولی شي نو دې د اسبابو لاندې مدد غوښتل وی یو سړی طاقتور دی خو غټ کټ دی او ښه مضبوطه بډي ده او تا سره دروند پیټی در سره دی او تا هغه سړي ته وایي چې یاره جي دا پیټی لږ را باندې کا نو هغه سړی روح هم لري او هغه غوږونه هم لري لاسونه هم لري طاقت هم لري دا پیټی تا ته در پورته کولی شي نو اسباب موجود دي دا ته چې ته کم څه غواړې دا څه باندې د هغه وس شته دی نو لحاظه د خپل وس د لاندې مدد ته غواړې دې ته ویلی کېږي اسباب ظاهري او د لاندې مدد غوښتل دا جایز دی دې کې هېڅ خبره نشته قرآن وی تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان سورہ مائدہ کے رب العالمین فرمائی د نیکۍ په کار کې او د تقوا په کار کې یو بل سره مدد کوي او کله چې د ګناه کار وي نو یو بل نه بیا ځان وساته نو کم اسباب چې انسان سره موجود دي
د هغو موجودو اسبابو د لاندې ته تینا کم څه غواړې دې ته ظاهري اسبابو د لاندې مدد غوښتل وایي دا جایز دي. دې کې هېڅ خبره نشته. ښځې ته وایي اوبه راکه، ډاکټر ته وایي چې علاج مې وکړه وغیره وغیره. اوبو ته پرېوتې، یو سړی دی هغه په غاړه باندې موجود دی، غوږونه شته، لاسونه شته، او ته ورته وایي چې هله د خدای دپاره ما وباسه، جایز دی؟ هغه سره لاس شته، پړی به راواخلي، چغې به چاته ووایي، اسبابو د لاندې به تا خلاص کی، کشتي به در پسې روانه کی. یو د ظاهري اسبابو نه بره ما فوق الاسباب مدد غوښتل، ما فوق الاسباب مدد غوښتل. اسباب نخکاری، اسباب چا سره نشتا، لکه یو سړی مړ دی، مړي سره غوږ شته؟ خلقا په دې خبره ځان پوه کې ګوره، څوک به چې په دې باندې ونه غولوي، ونه پې باندې جګړې وکړي، ونه پې ځانونه خراب کړي هسې یاره جي بیا داسې او بیا داسې او بیا مړي داسې او بیا مړي داسې. دا خوشې خبرې دي چې دا خلک یې کوي. یاره څه چل دی؟ یاره جي مړی چې دی هغه د دنیا د حال نه خبر دی. یاره جي هغه ټولې خبرې اوري. ستا دې د الله په ذات باندې قسم وي، پرېږده کتابونو څه لیکلي دي، په دې به جګړه نه کوو. په کتابونو څه لیکلي دي دا منګه پړاو کړي دي، منګه لیدلي دي، منګ په دې کتابونه لیکلي دي او منګ په دې باندې مناظرې کړي دي. ډېر ډېر تکلیفونه پې وشول، ختمه شوه خبره. لنډه خبره کوو، ستا نیکه وفات شوی دی، ستا نیا هم وفات شوی ده او ستا کور کې هم مړي شوي دي. همدارنګې هر چا مړی لیدلی دی. کله چې کور کې ستا نیکه او ستا والد صاحب یا ستا مور وفات شوه، په ایمان وایه 12 غنټو پورې کور کې په کټ باندې پرته وه او که نه 12 غنټو پورې مړی کور کې پروت وي، په ایمان وایه دې 12 غنټو کې ستا مړی اورېدل کولی شي؟ جواب راکړه یاره. جدا خبره ده. زمونږ وطن کې یو متل دی، یو قوم دی، نوم به نه اخلم ځکه چې بیا به ګیلمن شي، زمونږ ملګري هم دي. وی دا قوم والا نیا ورکه شوې وه، اوبه وړې وتې، نو لکه اوبه چې داسې ښکته روانېږي. اوس مثال په طور باندې زمونږ دې ځای نه یو انسان اوبه یوسي، نو ښکته به یې ګورېږه، هغوی بره لټوله. نو چا ورته وی چې هلکه څه دی اوبو کې ګوره؟ وی چې یاره نیا مو اوبو راوړې ده. وی کم ځای نه؟ وی پلاني ځای نه. وی خو ښکته یې ګوره، ته خو یې بره ګورې. وی چې هغه سرزوری غونې وه کېدای شي بره پکې راغلي. نو که د چا مور و پلار سرزوری وي او هغه په کټ باندې خبرې واوري، خو بیا دې موږ ته ووایي اوري. ای د الله بنده، لوی لوی پیغمبران، لوی لوی بزرگان، لوی لوی ملکانان او لوی لوی ساینسدانان وفات شوي دي، مړه شوي دي، او هغه 12 غنټې یا 10 غنټې کور کې پراته وي، وړه وړه بچي چغې وهي. په ایمان وایه کټ کې ځمکې د پاسه په کټ باندې هغه په دې 10 غنټو کې چغه واوري. سترګې کار کوي، لاسونه کار کوي، پښې کار کوي. کله چې ته هغه قبر له کوزوې، دا قبر ورله تکنې ولا تورکای، کفن ولا تورکای، لاستونه هم هغه ځان نه نشي ویسته، کافن هم نشي اغوندلی، خاورې هم په ځان نشي اړولی. کله چې خاورو کې لاندې کېږدې، 10 منه 20 منه خاوره پې واړوې، بیا دې جګړه ما سره. یاره دی اوري، یاره چې دا را رسي. هلکه چې دی دومره تکړه و، دا خاوره یې ځان له ولې نه کنستله. پرېږده کتابونو څه لیکلي دي، دې باندې موږ بلا شی مناظرې وکړې. فایده نه کوي چې کتابونو څه لیکلي دي. کتابونو کې هره خبره شته. کتابونو کې دوستانو هم لیکل کړي دي، دشمنانو هم لیکل کړي دي. د مسلمانانو کتابونه پاک نه دي. زمون کتابونو کې هر نمونه خبر شته دي، خو بس منګه ورته دا جوړ کو چې دا مرجوحه ده او دا راجحه ده. زمونږ شامی لوی د فقه عظیم کتاب دی، لوی ذخیره ده، فتاوی شامیه، رد المحتار، مستند کتاب دی. دا نه چې ټولې خبرې پکې خرابې دي، خو زه درته ښایم چې زمونږ کتابونو کې هر قسم خبرې شته، ښې هم شته، خرابې هم شته. هغه باقاعده 2م جلد کې یو ځای کې لیکي
ایچ ایم سعید چاپه دا غالبا هغه کې هغه وای کچره د یو سړی پوزې نوی نه روانه شوا او طبيب ته پته ولګي چې دا بالکل کچره سورت فاتحه د پتندی باندې دی ویني سره ولیکلی شي او دا وینه ور باندې ودرېږي نو وای اڅ باکه نشتا وبال بول ایزن ک فاتحه پت شو امتیاز ولیکي هم باکه نو په ایمان وای دا تمانی یلکه جواب راکا کنه زما کتاب کې لیکل دا مستند ترین کتاب کې لیکل دا خواره خبره د منلو کتابونو زمنګ په کتابونو کې خلکو کار کړي دي د مسلمانانو د جنگولو د پاره خلکو کار کړي دي خو بس کم خلک چې علم او د عقل نه پاک دي هغه چې په کتاب کې وګوري جګړه پکې ما ته وایي چې جنگ په مکه وا چې کله د پلار او مور مړ شي بیا ولا واسونه وای خوځوا وته چې بابا را مدد شه ورته وای چې وبراکا ورته وای چې بابا سترګې خورا پورته کا طالب پته ولګي چې په دې لسو غنټو کې هغه نه اوري نه ویني نه نیول کوي شي نه تلل کوي شي دا محتاج دی زمنګا نو چې سلمن خاور لاندې شبیا څنګه منګه داغه محتاج شو زمنګا د هغه خدای بندگان یو چې هغه مرینا هغه خدای بندگان یو چې هغه تور خاور لنزي نو بهرحال الله دې مدد وکي نو یو دی ظاهری اسباب یو دی د اسبابو نه برا دا صرف الله پر خاص دے لکه مثلا زما سر کې درد جوړ کا کته ډاکټر ته وای چې ډاکټر صاحب مالا علاج وکړه جایز خو کته ورته وای ډاکټر صاحب زما درد جوړ کا نو په دې خبره کې دی شي بل ځای تلاش اندارنګي اولاد راکا یا یو مړې دے لوري وطنونو کې پروت ته دا غوګونه نشته دي د مړي خو غوګونه نه کې روح پکینی او تت ورته دې زینا आवाजونه کوي نو دا د اسبابو نه برابر لا आवाज کوي نو دا شرک اسبابو د لاندې چانه مدد غوښتل جایز ده اسبابو نه بر چانه مدد غوښتل سخت ناروا ده بعض خلک اعتراض کوي یره جی راغلی دی اعینونی بقوه من انصاری الالله یره جی دیزه کی چې دا مدد راغله ده وان استنصروکم فی الله فی الدین فعلیکم النصر ولدی کی چې دا مدد د غیر الله نه راغله ده موږ د دې هم دغه جواب کوو چې دا فعل د الله او فعل د بنده کې ډېر فرق ده لکه څنګه چې صفاتو کې فرق ده نو نصرت او مدد د بندگانو نه ظاهری اسباب او استعمال پورې تعلق لري جایز ده واغه چې هغه ژوندې وي او د اسباب په استعمال باندې قادر هم وي بالکل صحیح ده او کچره یو سړی ژوندې نه ده اسباب مور سره نشتا یا اسباب شته ده خود اسباب په استعمال قادر نه ده مثال په تور باندې توپ قبر سره خوا کې پردي دي او د مړی ته وای چې پلانکی بابا د پلانکی جنگ نه مخلاص کا نو توپ خور سره پراته ده خود توپ د استعمال لاسونه ور سره نشته نو لہذا نصرت او مدد الله نه بغیر د احتیاج د اسباب نه ده اسباب ته الله احتیاج نه لري اسباب هم الله پیدا کړي نو ایاک نعبد و ایاک نستعين کې اصل کې هغه استعانت مراد ده چې هغه د اسباب نه بره اسباب نه بره امداد به صرف الله نه غواړو توفیق م الله ور کوي مصیبت او مرض لري کول او شفا ور کول د الله پورې خاص دي او دا کما آیاتونه دي چې اعینونی بقوه وغیرہ ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر من انصاری الی الله نو دا هغه ظاهری اسباب تحت د مخلوق نه مدد غوښتل دي او دا جایز دي په دې کې څه خبره نشته دلته د الله پیدا کړی اسباب تحت د انسان نه مدد غواړي لکه یو سړی ته چغه وایي او هغه هر څه موجود ویني اوري جایزه ده او چې کله وینا په ځای باندې موجود نوي ما فوق الاسباب ورته چغه وایي او تا هغه حاضر او ناظر او عالم الغیب غني نو چې تکله مخلوق تا غایبانه چغه وایي نو ستا بزړه کې دا ګمان وی چې دی اوري د تپته لګي دا عالم الغیب ده تمام فقهاو لیکلي دي چې کچره څوک د مخلوق په باره کې دا ګمان ولري چې دی اوري
دتا پته لګي دیر رسیدې شي. نو من قال ارواح المشایخ حاضرة تعلم یکفر، څوک چې وایي چې د اولیاء روحونه ګرځي د خلکو حالاتو نه خبر دي، نو زمونږ د فقه متفق علیه مسله ده چې دا سړی کفر ته وسي. بهرحال لنډه خبره ده چې د اسبابو نه بره امداد به الله نه غواړي، اسبابو د لاندې مخلوق نه جایز دی. بس لفظي ترجمه ګوره. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله خاص په نوم د الله امداد غواړو په شروع کولو کې. الرحمن چې هغه رحمان دی، الرحیم چې هغه رحیم دی. الحمد طول صفتنا د خدای توب، لله خاص الله لردی، رب العالمین چې پالنه کوونکې د ټول عالم دی. الرحمن عام و مهربانیو والا دے. الرحیم خاص رحم کونکے دے. مالک یوم الدین اختیار مند ورځ د بدلے دے. مالک ویلے کیږي اختیار مند تا. مالک اختیار مند یوم الدین د ورځ د بدلے. ایاک نعبدو خاص تعالی را بندگی کو منگا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ او خاص تانا مدد غواړو منگا. په هر حال کې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الله دیر چاپیر چو چالا آواز ور رسی چا ورته غوږ نیولې دی ربا زړه حاجتونه شرعي پوره کا. یا الله د چا کورونو کې څه تکلیفونه وي د دې کلام په خاطر یې تنه لري کا. یا الله د چا په مابین کې څه دشمنه او چپکله شي د دې کلام په برکت یې تنه لري کا. یا الله که څوک غریبانان دي رب استاد لوی لوی نمونه په خاطر استاد لوی کلام په خاطر رب تمام غریبانانو کار د حلال روان کا. یا الله د چا مردگان شوی دي ته مغفرت نصیب کا. یا الله چې د چا مور پلار ژوند دي د هغوی عمرونو کې برکت واچوا. یا الله د چا کورونو کې چې به اتفاقی دا اتفاق او اتحاد راولا. یا الله د چا په محلو کې چې به اتفاقی دا اتفاق او اتحاد راولا. یا الله زمنګ دا غیر چاپیر وطن کې چې څومره مسلمانانو سیږي خوشالیانه نصیب کا. رب د حلالو کارونه روان کا. رب کورونه د جنت پشان د خوشالو ځایونه جوړ کا. رب مال او اسبابو کې برکات واچوا. یا الله چې کم ځای پرې आवाज زی چا ورته په طبیعت غوږ نیولې دی یا په نفرت غوږ نیولې دی رب د قرآن په خواږوی ماړه کا. رب که څوک غواړي او که نه غواړي رب ستا مینا او ستا رضا ورته نصیب کا. الہ العالمین چې چا زړه کې څه حاجت نیولې دی حاجات شرعیه پورا کا. یا الله زمنګ ملک امن راولا. یا الله تمام اسلامی ملکونو ته خیر کا. یا الله د تمام کفارو طاقتونه خپل مابین کې استعمال کا. یا الله که د چا ودونه نی نیکمل ودونه ولا ورکا. اے الله که د چا اولاد نی نیکمل اولاد ورته نصیب کا. یا الله زمنګ دا کله دا مهلت دا قوم د قرآن او د سنت د علوم او خزانه وګرځوا. الہ العالمین دا کله دا قوم په قرآن منور کا. یا الله په ورمړو غیر چاپیر کې چې کمی بده او دشمنه دی په خپل فضل او کرم یې یا الله په بدل کا. یا الله د کمی خزه او د خاوند یا د مور پلار ما بین کې نه لګوي په دوسته او په محبت بدل کا. یا الله چې کم ماشومان د قرآن سبق تناستی پویا او عمل ورته نصیب کا. یا الله کم خزو چې قرآن غړولې دی یا الله د قرآن عالمان یې جوړې کا. یا الله کم ماشومان چې سکولونه سبقونه وایي حافظه ورله قوي نصیب کا، پویا ورته نصیب کا. د مور او پلار د سترګو یخواله وګرځوا. یا الله زمنګ دا جمعات او دا مدرسه پروردگار عالم د دین مرکز وګرځوا. یا الله د توحید مرکز وګرځوا. یا الله دا درس قرآن د نفرت نه د محبت سبب وګرځوا. یا الله دا درس قرآن د هدایت ذریعہ وګرځوا. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة